بسم الله الرحمن الرحیم. کفایت الله یوسف زیما او ډیچو 400 د ډاکټر واسع الله خان سره ناستې ما دا غوینه معلومات کو چې د ډنګي حواله سره سپوزیشن دی په 400 کې او د دوی څه تیارې دي سانس اکټیویټیز دي هغه باندې بار سره یو څه خبرې کوي. ډاکټر صاحب تاسو د ډنګي حواله سره مطلب تفصیلا خیر دی دغه کې معلومات را کې چیرې دی وخت سپوزیشن دی. بسم الله الرحمن الرحیم. ډاکټر واسع الله ډسټرکټ هیلث افیسر 400 د ټولو ناول خو زه د کفایت الله یوسف زه شکریا ادا کوم چې دومره ټایم یې وویستو او راغی او موږ سره کېناستو او د ډینګي په باره کې چې کوم دی هغه معلومات چې کوم دی نو زما په خیال چې په فرسټ ټایم موږ نه دی اخلي که نه. د ډینګي داسې دی چې لکه پریونشن چې دی که نه لکه که مونږ په دغه پسې چې منع کوو بیا څنګه ځکه چې دا خو وایرل ډیزیز دی نو په دې کې چې دی علاج کم وي او مخنیوي چې دی نو زیات دی. نو دې کې داسې دی چې لکه په دې وخت کې که په ډسټرکټ کې مونږ وګورو نو موږ سره زیات افیکټډ ایریاز چې دي نو هغه راجر دی او MC1 دا چې دی کې زیات کیسز دي داسې تھرو د ډسټرکټ چې کوم دی نو کیسز رپورټ شوي دي او رپورټ کېږي هم خو زیاتر کیسز چې دی په دې دوه دغه کې موږ سره راغلي دي هغې کې دا دی چې زموږ په پارټ باندې چې کوم کار دی هغه دا دی چې زموږ اویرنس سیشنز دي او هغه تھرو د یوز LHW چې دی نو هغه کورونو ته ځي او خلکو ته هم د دې باره کې خبرې کوي. ایون چې اوس دې وخت کې زموږ په دې ډسټرکټ 400 کې دا پولیو د تحصیل کې 400 کې زموږ پولیو مهم و نو په دې کې مونږ LHW ته دا وایي چې سره د ویکسینیشن سره سره تاسو خلک هم لږ ایجوکیټ کې او ورته ووایي چې یاره تاسو اوبه چې دی نو دا انکورډ مه پرېږدئ د کوم د دې فلاورز دپاره چې دا کمپوټس دي دې کې اوبه مه دا کوئ د AC اوبه چې کوم دی نه سپیشلي دا کوئ او که داسې اوبه نو داسې په ځمکه باندې اړوئ که چېرته تاسو ته هغې سسپیشن راشي چېرې دې کې به لار واوي نو په ځمکه باندې اړوئ نو هغه لږ سات بعد په ځمکه چې اوبه راکاږي نو هغه لاروې چې دی نو خپله مړ کېږي. اوس داسې دی چې دې وخت کې مونږ سره په ډسټرکټ 400 کې 724 چې کوم دی نو دا ټوټل کیسز دي الحمدلله ټول چې کوم دی ریکورډ دي. خو زموږ دغه چې دی بدقسمتي به ورته ووایم چې زموږ ټول ډایګنوزس په NS1 په بیسس باندې کېږي او زه دا د لومړۍ ورځې نه دا خبره کوم چې صرف آن د بیسس اف NS1 تاسو چې دی نو د ډینګي ډایګنوزس مه کوئ. د ټولو نه لومړني د دې ګوره د دا خو ICT والا ټیسټ دی د دې کراس ریاکټیویټي کې نور شیزونو کې هم دا پازیټیو راځي. لکه که موږ دې خوا د HbA1c ته وګورو نو که ستاسو خیال وي که موږ سره په ICT باندې پازیټیو راشو نو موږ لاړ شو الایزا کو الایزا نه وروسته بیا موږ PCR کوو نو که PCR یې نیګیټیو وي نو بیا د هغې ته د ټریټمنټ څه ضرورت نه راځي. دلته کې ایشو دا ده چې صرف NS1 یې پازیټیو راشي نور پیرامیټرز د هغه چې کوم دی هغه ټول په رینج کې وي لکه څه ته چې موږ هغه کمپیټیبل کیسز وایو هغه کیسز نه وي هغه هم چې دغه بس ډاکټر ورته وایي چې ډینګي ده. زموږ خلک خو بیا ذهن کې یو یره ده یو خوف دی د ډینګي نه حالانکه د ډینګي نه چې دی نو ملیریا چې دی نو دا زیاته خطرناکه ده. کفایت صاحب داسې دی چې دې وخت کې زموږ تھرو آوټ د ډسټرکټ څومره مشینري چې ده نو دا یا زموږ څونه سټاف دی دا ټول چې کوم دی نو دا په خپل اکټیویټیز کې انګیج دي. کمشنر صاحب هم غرض ووی چیف سیکرټري او سیکرټري زموږ صاحب او زموږ DG او زموږ DC صاحب اسپیشلی هغه ډاکټر هم دی نو هغه هم ډېر زیات کوشش کوي ټرای کوي چېرې د دې شي موږ مخنیوي وکړو. نو انشاءالله چې دی موږ اوس دې وخت کې
په دې باندې قابو کافي حد پورې موندلې دي. کیسز به راځي، د کیسز د داسې څه دغه نشته چې ګنې کیسز به نه وي، خو دومره د خوف او د یېرې خبره ورکې نشته. ګوره چې د هغې بلډ سی پي پکچر چې کوم دی هغه په رینج کې نو NS1 که پازیټیو شي نو دومره څه ایشو نه وي. سر په تیارو باندې لګ راته ووایه چې یاره ستاسو طرف نه څه تیارې دي، ټیمز ګرځي په علاقو کې څه کوي، څه اکټیویټیز دي؟ زموږ خو دې وخت کې داسې دی چې تھرو د ډسټرکټ چې زموږ خپل کم سټاف دی د هیلث په هغې کې زموږ سره مین فورس چې دی نو دا د LHW دی. LHW چې دي نو دا ټول په ډسټرکټ کې د ټیم په شکل کې هر ځای کې ټیمونه موږ جوړ کړي دي او هر یو کور ته ځي، هلته کې ګوري، د هغه کور انسپیکشن کوي، ګوري اوبه چېرته ولاړې دي نه دي ولاړې، که فرض کوي او چېرته هغې کې هم دوی ته لارې راشي نو هغې هماغه آن د سپاټ چې کوم دی نو د هغې میکانیکل ډسټرکشن کوي او خلک چې کوم دی په دې باندې ایجوکیټ کوي چې یاره داسې دا کارونه مه کوئ چې مسله مونږ ته جوړه شي. نو هیلث سټاف چې دی دې وخت کې تھرو د ډسټرکټ چې دی هغه انګیج دی. ایون زموږ ګوره نن هم دا دی مطلب چونکې د چوټۍ ورځ دا خو مونږ ټول موجود یو، زموږ ټول سټاف په فیلډ کې وو. پرون هم د چوټۍ ورځ وه، زموږ ټول فیسیلیټیز چې دی نو دا اوپن وو، ټول چې کوم دی نو په خپل خپل ځای باندې لګیا دي، کارونه کوي. تاسو د LHW څخه خبره کوله چې دا زی او هغوی ورته جارو په خپله وخي ده؟ بالکل بالکل. ایون داسې مونږ سره دغه شته چې زموږ LHW زی او مطلب هغوی له د کور نه هغه هم په دغه باندې په جارو وشوي. کفایت الله صاحب خبره داسې نه، خبره دا ده چې ګوره لکه ډیچو یا DC یا سیکرټري یا چیف سیکرټري یا چیف منسټر دا به څوک انټل اینډ انلیس چې مونږ سره د دې خلکو سپورټ نه، ګوره چې مونږ سره کله د دې خپل پبلک سپورټ سوال نه پیدا کیږي چې داسې قسمه شیزونه به اثر راوچتوي، هېڅ کله مونږ به ناکامه کیږو نه. خو چې مونږ سره ستاسو د میډیا او مونږ سره چې کوم دی د پبلک سپورټ وي، چې د پبلک سپورټ نی نو ډیچو یوازې هېڅ نشي کولی. سر یو کمپلینټ یو ګیله ده یا ګیله به ورته ووایو شکایت نه چې یاره د BHO ډاکټران هم تاسو په دې کې انوالو کړي چې خیر د مریضان دې نه چک کوي، خو په دې فیلډ کې د ډینګي شامل شي او کور په کور دی اویرنس وکړي یا چیک اپ دې وکړي. هغه داسې دی چې چونکې دا اوس یو قسم ایمرجنسي سچویشن دی او بریک دی، نو هغې کې داسې دی چې لکه د خلکو ذهن کې چونکې دا یاره ډېره ده نو مونږ سره نور ځایونو کې خو دومره کیسز شته نه، اکا دوکا کیسز خو ما تاسو ته وي چې هر ځای کې دي، داسې خو نه که نه، خو هغه صرف په دې وجه مونږ دا کړي دي چې تاسو خیر دی لکه دې طرف ته توجه ورکړئ چې دا مونږ چې دا راځړې او MC1 مونږ کلیر کړو نو انشاءالله چې ودن 10 days کې دا هر څه به کوري. نو دا نه چې مونږ ډاکټرانو ته وایو چې تاسو بیخي ټوټلي لکه مریضان مه ګورئ، ولې به نه ګوري، خو موږ ورته چې تاسو خپل سیشنز ورسره آوټ ډور وچلوئ، لاړ شئ لکه په خپله ویزټس وکړئ، خپل ایریاز لږ چک کړئ، چې کوم ځای کې پازیټیو کیس وي هغه موږ ته رپورټ کړئ چې د هغې دغه کې چې دی نو موږ اکټیویټیز چې دی نو هغه موږ وکړو. سر نن محکمه صحت تاسو له تقریبا یو 15 نور انټامولوجیسټ د درکولو اعلان وکړ 400 ته راتلو. په دوه سنسو کې دا خبره کیدی شي، یو خدا چې لکه ګډ سنس ته چې دا هغوی راشي او دلته تاسو سره هیلپ وکړي او دا سیز کنټرول شي، ډینګي کنټرول شي. بل طرف ته چې سوچ کیږي نو آیا ولې 400 خپل ټیم چې دی د محکمه صحت ولې هغه دې قابل نو چې ګنې دا کنټرول کړي، نو آیا دا داسې د شرم باعث خبره نه ده پکې؟ نه کفایت صاحب داسې نه ده. انټامالوجیست ګوره زموږ سره په ډیسک کې یو انټامالوجیست دی او 18 لاک چې دا پاپولیشن ده. یو انټامالوجیست خو یو ځای کې انګیج شي نو بل ځای کې هغه مطلب خپل کار خو نشي کولی. بیسیکلي دا ټول ډېر کارونه چې دي دا خو د انټامالوجیست کوي. لکه انټامالوجیست به ځي نو اوس دا یو انټامالوجیست چونکې په داسې سچویشن کې هر کور ته خو نشي رسېدی،
نو دا مونږ چې دی نو مونږ چونکې کمشنر صاحب ته مونږ سیکرټري صاحب ته او ډي صاحب ته ریکویسټ وکړو او ډي سي صاحب ورته وویل مونږ له هغې دا راکړه صرف د هیلپ لپاره چې یاره خیر دی دوی هم تاسو راشي نو دا چې کوم انسپیکشن مونږ کوو د کورونو دا به لږ زر وشي داسې نه چې زمونږ ټیم کار نه کوي یا مونږ ناکامه یو ایسم نه مونږ به انشاءالله بغیر د دغه انټرمالوجست دغه نه بغیر به مونږ پوره کوو داسې خبره به نه انشاءالله خو صرف دومره دا چې انټرمالوجست چونکې ټیکنیکل کسي مونږ سره یو دی نو یو انټرمالوجست بیا دونه ایریا نشي کور کولی او خاص کر ایمرجنسي بیسس کې لکه هغه به صرف رزړو کې ټوله ورځ تېره کړي ځکه چې رزړو خو ډېر زیات پاپولیشن دی نو بیا دلته ګوره MC1 مونږ سره دی بیا داسې دا غونډ ډسټرکټ دی که نه نو چې پنځه شي نو پنځو کې دا کار دی چې هر ځای ته ټیمان به ورسره یو هر ځای کې به د اکټیویټي به لږه زر راغونډه شي نور مونږ ګوره زمونږ سټاف چې دی هغه خو خپل کار کوي دې کې به خلکو کمپلینټس هم راځي دې کې به د خلکو خفګانونه ګیلې هم مونږ نه راځي خو زه به بیا هم د عوامو ته ریکویسټ کوم درخواست به کوم چې تاسو ټول به مو سره په دې کې شریک یې نو انشاءالله چې ولې به نه کامیابي کو ولې مونږ خو ټیکنیکل کسان یو خو شکر الحمدلله په خپل دغه باندې پوهېږو داسې نه ده چې ګنې یاره دا زمونږ د وجې د کنټرول نه بار شوی ګوره د ډاکټر په پارټ باندې د ډیچو په پارټ باندې خدا دی چې هغه خلکو کې اویرنس پیدا کړي خلک الحمدلله زمونږ ټول چې کوم دي نو ایجوکیټډ دي خو الحمدلله پوهې دي بعض ځایونو کې دغه ایشو داسې وي چې هغه اوبو ته هغې خیال نه کړي نو د هغې د وجې چې دی نو دا شی لږ سپریډ شو ادروایز زمونږ خپل هغه باندې کامان شته او الحمدلله مونږ یې کنټرول کولی شو ډاکټر صاحب دا راته ووایه چې کوم که مثلا چېرته پازیټیو کیسز دي نو بیا د هغوی دپاره په هسپتالونو کې څه سهولیات برابر دي یا نه برابر نه ګوره پازیټیو کیس که چېرې تاسو صرف د NS1 په بیسس باندې وی نو په اپیډیمیک کې د NS1 نه هر چا پازیټیو راځي دلته کې ګوره غټه ایشو دا ده چې زموږ پاکستان کې ملیریا چې ده دا انډیمیک نو د دې دواړو ټیسټ ګورې کراس ریاکټیویټي کېدای کېږي بل 80% داسې دغه وي چې زموږ اسیمپټومیټک کیږي ګورې NS1 به پازیټیوي مریض به ضروري نه چې هغه سیمپټومیټک نو کو چېرې په NS1 باندې موږ ټول انحصار کوو نو بیا خو به ګرانه شي ادروایز چې کوم کمپیټیبل کیسز دي کوم د په کرایټیریا باندې پوره کیږي او هغه د ډینګي دپاره کومه کرایټیریا ده چې هغه پوره کوي بالکل به انشاءالله په هسپتال کې زموږ خو ټول چې څومره لکه د هاسپټلز دي په ټولو کې خپل ځای نه موږ ورته بیډز ورته موږ ځان له مختص کړي دي نو د داخلو نه خو به نه پاتې کېږي خو چې کمپیټیبل کیس وي سر نن یو وایس داسې لږ سرکولیشن کوو د ډسټرکټ سپرنټنډنټ ویکسینیشن محمد نبی صاحب چېره هغوی خپل خدمات یا تاسو سره چې کوم د ډینګي ټیمونه دي هغوی سره به کوآپریشن نه کوي یا ستاسو سیشن کې به یې څه نه لي دا حوالې سره تاسو سره داسې دي چې د دا وایس خیر دا داسې خو نو خو پته نشته نو د AI دور دی آرټیفیشل انټیلیجنس مې بي چې په هغې کې کمې زیاتې خلکو کړي د خبرې ګورې دا مطلب نه و دا کم چې اغسته شوی دی اصلي کې داسې دی چې ګوره دا ټول هیلث سیسټم چې دی دا په API هم ولاړ دی نو ایټ ا ټایم زمونږ دا وي چې دلته زمونږ API کې نور اکټیویټیز هم روان دي هغه چې کومه خبره کړې وه هغه داسې ده چې مطلب تاسو به فیلډ ته ځئ خپل آوټریچ هم کوئ او ورسره به تاسو خپل چې کوم دی نو د ډینګي سره چې کوم اویرنس سیشنز دي اب هم کوي خو هغه شي په پته نه لګي چې په کوم دغه کې خلکو واغسته او نیگیټیو طرف ته لاړل خو د دې سوي چې دی زموږ محمد نبي صاحب هغه دا قطعا دا دغه نو د هغه مطلب دا و چې آوټریچ هم موږ نشو پرېښودی ځکه که موږ آوټریچ پرېږدو نو دلته موږ ته ډېره ښه مسله ده نو هغه دا وی چې تاسو لکه په دا نه چې په ډینګي کې تاسو هیلپ نه کوئ یا ډینګي کې ته نه هغه د خبرې مطلب دا و چې تاسو API والا خپل آوټریچ سیشنز خامخا کوئ
خو په آوټریچ سیشن کې بیا تاسو چې دی نو د ډینګي سیشنز به هم چلوي. ګوره د میل کار چې دی لکه زموږ خو زیات تر میجورټي ای پی آی چې دی خو میل دی کنه، نو اوس میل خو د نن پورته نه ځي، خو بار چې دی کوم ځای کې د آوټریچ سیشن کوي نو هلته کې د مطلب دا چې دی به دغلته کې خلکو ته د ډینګي باره کې اوم یو څو خبرې کوي چې یاره تاسو د مین شي خو اوبه دي که نه، چې یاره اوبه ولاړې سټیګننټ واټر کې به دا کېږي. نو د ده لکه دا چې خلکو کې مونږ دا په دې باندې مونږ اویر کړو چې یاره که چېرې تاسو ولاړې اوبه نه پرېږدئ، اوبه انکورډ ني، نو انشاءالله چې د ډینګي مسله به چې دی مطلب دا یې انکار نه شوی د دې طرف نه انکار خو هغه خو موږ سره په خپله اکټیویټیز کې انوالو دی، نو انکار به څنګه کوي. دا ډاکټر واسع الله خان ډسټرکټ هیلث افیسر چارسده او تفصیلا خبرې دوی سره وشوې د ډنګي حوالې سره د دوی تیاری چې کومې دي د هغې حوالې سره یا د نور ضلعو نه چې کوم انټامولوجسټ راځي او دوی سره به حصه اخلي په دې کې تفصیلا خبرې تاسو اورېدې. ستاسو اجازت غواړو. د الله په امان. ډېره مهرباني ډاکټر صاحب. مهرباني کفایت الله یوسف زی صاحب. تھینک یو. خوشحاله آباد اوسئ. تھینک یو.